رضی الله تعالی عنہ یو ځل بازار ته لاړ، روپۍ ورسره خشترې سودا یې ځان له په دکان کې غوره کړه، دا شی راکه دا راکه، سودا یې سیټ ټکې ښوده. په دقه ټیم کې د 4 روپۍ پټې کړې او پټکی کې به روپۍ ښودې، د هغه خپل یو ترتیب و، هغه به بل څه شی نه ګرځه او پټکی کې به روپۍ پرتې وي. چا وله د پټکي نه هغه روپۍ هغه پټې کړې. په دې کې هغه ویل روپۍ خو را سره چې کله دکاندار ورته وایي دومره روپۍ شوې، روپۍ ورکولې، روپۍ نشته. ما څخه اوس وي، ما اوس وکته یو روپۍ اوس نشته دی. په دې کې خلکو ډېر بد رد ویل شروع کړه بد رد ویل شروع کړه او دا روپۍ چا واخیستلې وو، اخو دې خو خبرې خلکو شروع کړې. د دې خلکو ته ما وایي داسې څه، دا خبرې مه کوئ، غلی شئ او بیا الله رب العالمین طرف ته توجه کوي. یا الله کدی سړي زمانه دا روپۍ پټې کړي او دې ډېر حاجتمنو، نو الله په بارک له فی دل په دې کې روپو کې ډېر برکت واچو. دا صحابه وغه الله کده زمانه دا روپۍ پټې کړي او دې ضرورتمنو څه ډېر غټ حاجت به، نو الله په بارک له فی دل په دې کې برکت واچو. او یا الله کچرته دا سړی د عادت جوړ شوی، یعنی خپوغ غلی څه حاجت نه خو بس پغلا باندې عادت شوی دی او غلا وکړه، نو یا الله ته پجعله آخر ذنبه، الله دا ګناه اخرنی ګناه ک نور ګناهونه ته مکه. داسې عجیبه خلک الله نور ګناهونه په مکه او بس دای پوره دي او دې شته ورته معاف کا. دغه شان دګي